مطالعه چې کوم ستاسو خلاف دغه احتجاج شي او دا څه وجه وه؟ جی زما نوم دی محمد ایوب. دا نن چې په نوښار کې زما احتجاج شوی دی احمد الله صدیقي چې زنانه مو سره وي، دا ځمکه ما د نن نه 15 کاله مخکې اخیستې ده د دې درونو نه. دی د خویندو او درونو انتقال نقل دی. دا 2 نقلونه دي، دا 13 کنال ده. او بیا چې کوم دی نو دننه هلته کې زما ډېره لویه بېعزتي که ورته وایي بېعزتي وکړه او زه یې رسوا کړم. نو ده ما سره ظلم وکړو ډېر زیات. ما خو ده ته بله ورځ په پټوارخانه کې ووایي چې احمد الله حاجي صاحب راشه که چېرې دا ځمکه ستا وي نو زه بلکل تا ته پرېږدم، خو دا رونه ستا دي. ما ستا د دې رونو نه انتقال کړی، ما د بل چا نه انتقال نه دی کړی. بل ته په پټواري باندې دا انظام لګی چې د 100 ورځو انتقال دی کړی دی او 15 لک روپۍ ورکړي دي. نو چې دا انتقال چې کوم دی دا په 6 کې شوی دی. دا انتقال 2006 کې شوی دی. 2006 کې دا انتقال شوی. بیا د دې سړي نه دا په 2011 کې دا انتقال شوی دی. دا چې د هغې د انتقال نقل دی او دا د هغه وخت نه قبضه ما سره ده، خو د ده د رونو تربورانو انتقالونه دي، د بل چا انتقال نه دی. اوس د ده سره خپله موقع چې کومه ده نو دا پوره ده. اوس زمونږ په ځمکه باندې دی مونږ زنانې ځان سره بوتلې، مونږ بلیکمین کوي، ظلم را سره کوي، رسوایي کړو، وې شرمولو او په موبایلو باندې مرالې. ما ته ډېرو یارانو دوستانو ټلیفونونه مو کړه چې هلکه دا څه مسله ده. نو زه ورته وایم چې یار وروره دی دې راشي او ما سره دې کښېني، که د ده وي نو د ده ده او که زما وي زما ده. دا خو پاکستان دی، ریکارډ شته دی، ریکارډ له به ورشو. ډېر د دې خپلو رونو نه انکار وکړي چې دا زما رونه نه دي. دی نه د دې انکار وکړي چې دا زما رونه نه دي، نو بیا ټیک ته زما انتقال بوکس دی. د دې انتقالونو نه علاوه ما سره د دوی اسټامونه دي، د اسټامونو نه بعد ما د دوی نه دا انتقال کړی چې دا زما پارټنر دی، د ده نوم دی زیر محمد، د گنج اوسېدونکی دی د پېښور. نو دا انتقال د هغه په نوم باندې ما کړی. دا که دی غواړي نو زه به ول هغه اوس راولم. خو بل خبره دی چې د ورور نه دې تپوس وکړي چې تا دا ځمکه په چا خرڅه کړې. انتقال ما د دې خپل ملګري په نوم باندې کړی، دا انتقال ما په خپل نوم باندې کړی چې دا یې فرد دی، دا یې فرد دی او دی نن ما سره پټواري له لاړ شي، ما سره دې ادبراري وکړي چې د ده سړه غواړي. زه د ده تابعدار یم، دا زما مشر دی. خو زه ډېر افسوس کوم چې د نن ځان سره زنانه بوتلي دي او د کچرو په مخ کې ولاړ دی او زما ډېره بېعزتي کړې. نو که چېرې ده زما نه د دې معافي ونه غوښته نو په دې به زه عدالت ته ځم. زه به عدالت نه دا انصاف غواړم چې یو عزتدار سړی دی په چوکونو کې بېعزته کېږي او شرمېږي دی. نو لهذا بس حاجي صاحب دوی دا هم الزام لګولی چې ده سره زما په عدالت کې کیس چلیږي او د هغې باوجود هم دا انتقال شوی دی. تاسو سره آیا څه کیس چلی؟ نو جی انتقال خو ما سره خو بلکل کیس نشته. که کیس وي نو دغه عدالت ته ولیکتی شي. که زما په نوم باندې کیس وي زه د ده تابعدار یم. او دویمه خبره او دې پکې دا خبره هم کوي چې یاره 100 ورځې وشوې د پټواري انتقال کړی، نو تاسو د 100 ورځو کې انتقال کړی خو دا کله؟ زه دا وایم چې دا زما کار نه دی. په پټواري چې کوم انظام لګولی د 15 لکو روپو، دا د انتقال نمبر دی والي او محافظخانې ته دې لاړ شي، انتقال نقل دې راوباسي. نو که دا چېرې په دې د 100 ورځو کې شوی نو بلکل دې ټیک وایي او موږ د ده خبره منو. خو که چېرې دا په 2006 او 11 کې شوي نو بیا خو محافظخانه خو د ده دپاره 100 ورځې او میاشت نه ګوري. دی دې لاړ شي ولته د انتقال نه کوو. نور په پټواري باندې مې نظام لګولی دی. زه په دې خبره باندې قسم کوم چې نه پټواري له په دې ما 1500 روپۍ ورکړي او نه ما په دې 15 لکه ورکړي او نه دا د دې پټواري د وخت انتقال نه دی وروره. دا انتقال چې کوم دی دا په 6 کې شوی دی او دا پټواري چې دی دا په 13 کې راغلی. نو په 13 کې او په 6 کې ډېر فرق دی. یو انتقال 11 کې شوی هم دی نو، بل په 13 کې شوی دی هم دی، دغه کې 6 کې هم دی نو. نو زه وروره معافي غواړم، زه بې تعلیمه سړی یم. که زما نه داسې څه خبرې شوي
نو زه د هغې معافي غواړم، خو ما سره ډېر ظلم کېږي او زما ډېره زیاته بېزتي وکړه.